ستا څونه عمر دی؟ زما به یې 15 سال عمر مې دی. نو دونه کم عمر کې تاله واده پکارو؟ ته د مور او پلار صرف یو زوی او جی یو زوی یم. او تم ته لاړې، نو بیا به اوس خفه به نه یې هغې پسې؟ ډېر به خفه خان. نو دا ګناه د چا وه؟ دا جي زما خپله وه. ان د سپورټ کرایم سین چې موږ شکل ته دی باندې یو په دې مری باندې سکریچز او حتی پیسې و او تماچه او تلاس کې خو نو دې یو خفګان دا او د خزې ته د سر روزانه جګړه پدې کې چې موږ بچی نشته اولاد هم نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو مرګرو په 22 اکتوبر باندې د چمکنو تاڼې په حدود غز چوکي او خزمړه شوی و. د دې خاون هغه ټیم سره ریپورت درج کړو چې د خودکشي کړې ده، خو چې بیا کله پوسټ مارټم ریپورت رالو او د جنې کمپلار بیان ورکو نو هغې دعوا وکړه چې دا خپل خاون وچلې ده. خاون چې کوم دی د موقع نه تښتېدلی او نن د سوکنو تاڼې پولیس ډېره ښه کاروایي کړې ده. هغه ملزم یې نیولی دی. د ملزم سره به هم خبرې کوو، د جنې پلار سره به هم خبرې کوو او د ډي اس پي چمکنو سره به هم خبرې کوو چې ملزم څنګه ونیوی شو او تفتیش څنګه وشو. اوسه پورې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو ضروري سبسکرایب کړئ او نوي د کرایم ویډیوګانې به تاسو ته شیر کوو. د ښځې د قتل په الزام کې چې کوم ملزم گرفتار دی د سره به خبرې کوو. ستا څه نوم دی بچې؟ مزمل. ته پولیس ولې نیولې؟ والله جي مړی مې کړی. څوک دې مړه کړي دي؟ خپله کورواله. ولې دې قتل کړې ده؟ جي بس کور کې څه مسله راغلی وه. مسله بیان که څه مسله وه؟ دا جي بس کور کې ناست و چې سهار وختي و نو کپړې بدلې کې ومیلم بل بس هغې راتلې وایي ما بوځه د ترور کره مې ویل ته د رور واده وایي کپړې مپړې ځان له اخلم او داسې کوم. ما ورته ویل جینۍ کپړې دې اخیستې دي ویم ته اوس بیا څه لځې؟ وایي نه وایي دا پیتې میتې او دا څیزونه بټنې مټنې دا ورله اخلم. ما ورته ویل ویم صحیح ده ویم زه به یې له راوړم خو ویم ته کور نه مه خوځولې چې ته پرون راغلې ته بیا څه لځې؟ هغې راته ویلې وایي نه وایي زه به سره ځم. بس بیا زه دننه زه بهر ناست وم په دغه کې کټ کې ناست وم چې مې څکله نو چې دا دننه کمرې ته دننه شوه نو دې اوس دننه څه ګوتې والېسه کړه پاخه ته ما ورته ویل مال بس څه به کوي بس ناسته به یې دننه څه به کوي مشین کې به ګوتې وایي چې واپس راووته تمانچې ځان سره ویسته. ما ته وایي یا ځان ولم او یا ته ولم بس دا ما بوځې که نه. ما ورته ویل جینۍ ګوره دا د لوبو څیز نه دی او دا واپس کېده او زه یې له راوړم که نه ته څیز غواړې که ته سړی وژنې؟ وایي نه نه وایي زه به تا یا به تا ولم یا به ځان ولم وایي ما به خامخا بوځې. بس په دې خبره ورسره زه دغه شومه سخت شومه. بس بیا چې څنګه زما د ویشتو کوشش کوو بس ما ترې واخیسته او ما وویشته. نو دا د پیتو خبره چې کوم ده په دې دونه وړه خبره باندې چې تا دې تماچه واغېسته نو بیا د هغې ایشتل پکار و؟ جي نو هلته کې زه دغه کولم که نه زه یې ویشتمه. نه ته چې وایې چې ما دې تماچه واغېسته نو بیا پرې خوستل پکار نه و؟ نو جي بس داسې بیا زما دغه ټایم کې ذهن بند شو. دا تماچه د کور کې وسه دپاره؟ دا د کور حفاظت دپاره پرته وه. بیا دغه ټایم کې چې دی راغشته نو دا لوډ وه دې له د تماچې چلولو چل ورته؟ او جي دا زمونږ د کلي خلک اکثر لکه تمانچې مماچو چل نارینه او زنانه له ورځي. ستا واده څونه وخت پیله شوی؟ زما واده کم از کم داسې 2 کالې برابرېږي. بچي مچي دې شته؟ نه جي. ستا څونه عمر دی؟ زما به یې 15 سال عمر مې دی. نو دونه کم عمر کې تاله واده پکار و؟ والله جي بس زمونږ د مور او پلار خواهش مې و او بس د ترور لور مې و بس رالی وکړه. 3 کاله یا 2.5 کاله چې ستا د واده شوي دي ستاسو کور کې څه جنګ جګړې دې نه پیل راغلی وې؟ نه نه داسې جګړې نه دی راغلي. څه ټایم چې بیا تا دې تماچه واغېسته او وجل دغه ټایم کې د ذهن کار ونه کړو چې دا خو ستا خپله ښځه ده؟ نه جي بس دغه ټایم کې مکمل ذهن بند شو. دی چې تا ووجله نو بیا تا پولیس له بیان ورکړی چې دې خودکشي کړې ده؟ نو جي زه یېرېدم که نه. څه دی بیا څه چلو که تا چې دا مړه کا بیا تا څه وکړه د هغې نه پس ته؟ بس بیا ګیټ بند و بس ما ګیټ کولاو نه کړو بیخي بس په دیوال واوړېدم او لاړم وتښتېدم. پولیس له بیان چا ورکړی چې دې خودکشي کړې ده؟ پولیس له بیان اول زما مور او پلار خو نه خبر د دې نه هغو ورته ویلي او بس بیا ماښام کې زه رالم بیا یې ما نه خبرې وویستې. چا د نه خبرې ویستې؟ تاڼې والا. کله چې دا بیا تا مړه که د هغې نه وتښتېدې ته بیا چېرته؟ زه بیا لاړم دغه کې ناست وم تحصیل کې
بس بیا ماښام واپس کور ته رالم. نو سمیله کله چې ته وایې چې دا مړه که بیا ته یکتوت ته لاړې ماښام کور ته چې رالې د دې لاش پروت و نه جي دا یې وړې وه پوسټمارټم له. ته دغه ټایم بیا کور کې چا ولیدې او مور سم میلاو شوم، پلار سم، خپل خپلوانو سم. نو شک د باندې د چا رالو که تا په خپله خولې نه ووتل؟ نه نه هغه ټایم مې بیخي څه ونه ویلي. بس بیا مې د هغې نه وروسته چې بیا دیر ته لاړم هلته مې بیا وویلي. کله چې دا ستا ښځه تاسو خو پولیس له بیان هم د ورکړو چې دوی خودکشي کړې ده که نه، نو په تاسو د چا شک هم نه راغلی، دې مړي سره تاسو تللی ولې نه؟ زه اوسه تللی وم جي، تللی وم بیا هلته پټ شوم. هلته څه چاته پته ولګېده که څه چلو شو چې ته پټ شو؟ نه جي زه مکمل هلته جنازه مو شوه، بیا واپس رالم، هلته ترور زامن و او 2 ماماګان مې و او ترور زوی مې کېنولم. بیا په هغه ټایم کې چې هغو ته ما قصه وکړه نو بیا یې خدای شته په ما یم 2-3 ګزاره وکړه هغه ما ترور زوی مې ما ته وویل هلکه وایي دا تا څه چل وکړو او داسې بیا ویلې وایي زه اوس دې کړی کار دی خو اوس به تا ویستل غواړي دې ځینه. بس بیا هلته نه زه راوویستمه د شپې 9:30-10 بجې وې. نو چې راویستم هلته کې زمونږ د کلي بازار کې هلته د هغو د خپل د ترور کور یو، هلته کې زه ایسار کړم او بس سهار وختي بیا د بره ځینه یو پلین کوچ راغی هغې ته یې وخېجولم ډایرکټ مردان ته رالم. بس مردان کې بیا هلته یو بل ترور زوی مې و د هغه مشر ورور و هغه څه هلته ومه بس بیا هلته نه رالم دې خوا. بیا دلته چېرته رالې؟ دلته بیا خپل کور ته رالم. ته چې خپل کور ته رالې نو ته یېرېدې نه چې دا مړی مې کړی دی خلکو ته به پته ولګي؟ والله جي بس مور او پلار مې راته وویلې وایي راشه. دا ته چې اوس د مردان نه کله پېښور ته رالې نو دې ټایم کې د مور او پلار ته پته لګېدلې وه چې دا تا وجلې ده؟ او جي نو ته چې کور ته رالې ای دا ته څه وې؟ هغو بس خدای شته مور او پلار مې راته ډېر هغو ما ته په ژړا شو وایي دا تا څه چل وکړو. بس ما ورته ویل ویم څه ووایم به دا خو د انسان خوښه نه وه خو بس وشي. دا راته ووایه ستا چې دونه کم عمر دی که نه چې ته لا په دې شي پوهېدې هم نه چې لکه مطلب ښځې خیال څومره ساتلي نو کله تا له واده کوه هغه ټایم کې تاسې انکار کړی؟ والله جي یو پیره 2 مې کړی و، خدای شته مور مې د پېښورماډه سکول کې خاله ده نو اتوار ورځ به وه چوټي به وه ما به ورسره جامې وینځلې ما ته به ویلې وایي زویه وایي زه تا له واده کوم او دواړه به دې مصیبت نه خلاص شو. ما ورته ویل مور ویم دا زه تا سره لګیا یم لکه د لوریانو رسه کار کوم یم ما له واده مه کوه خو بس هغو ونه منله ما لې وکړو. اوس چې ستا د ښځې سره خو ستا 2-3 کاله تېر شوي وو که نه کله بیا خفه شوې چې واقعي دا خو تا زیاتې وکړو کله درته احساس وشو؟ جي بس هم په هغه ورځ راته احساس شوی و چې ماښام کور ته رالم نو بس بیا په هغې کې څه نه کېده. دې چې تا سره کم وخت تېر کړی او کمې ښېګړې به شوي د مرګ په ټایم کې تا ته یو هم را یاده نه شوه؟ نه جي مکمل ذهن مې بند شو. بس دغه او ته څه کار کې؟ زه د زندۍ کیم نه دی دغه ځای کې دغه کار کوم د سموسو او د دې دغه مټۍ د دې دوکان کې شاګرد وم. او دې سره ستا بله څه رشته وه؟ بله مې د ترور لور وه. د څونه وخت نه ته کار روزګار کوې او ستا د میاشتې تنخوا اسانه ده؟ زما د میاشتې نه زما 500 روپۍ ورځ به وه. په هغې باندې د کور خرچې پوره کېدې؟ بس مور مې هلته سکول کې مخاله او پلار به مې دا سموسې دا چپس دا لوګان دا به خرڅول بس زمونږ د کور لینډ پې روانو. تاسو څو خویندې وروڼه یې؟ زه یو ورور یم او 2 مې خویندې دي. ته د مور او پلار صرف یو زوی؟ او جي یو زوی یم. او ته هم ترې لاړې نو بیا به اوس خفه به نه یې هغې پسې؟ ډېر به خفه خان. نو دا ګناه د چا وه؟ دا جي زما خپله وه. ته څه نشې کې؟ جي زه یو نشم نه کومه نشو نه مکمل الرجي ده بس نشو ته مې بیخي کتلی نه دي. مخکې خو دې کړي دي که نه؟ نه جي ژوند کې مې چېرته یو څیز له مې لاس نه دی وړی. کور کې جنګ جګړې خو به ستا د مور او پلار هم شوي د ډېرو خلکو کېږي په دونه وړه خبره باندې تا خپله ښځه ووژله خلکو ته څه ویل غواړې چې داسې صورت راشي بیا څه کول پکار دي؟ وایي زه خلکو له دا پیغام ورکوم چې هر څنګه کور کې جنګ جګړې داسې نور څه واردات خو به دې څیز ته پکې لاس نه اچوئ. دې ټایم کې به د ډي اس پي چمکني اشفاق خان سره خبرې کوو چې دې ملزم څنګه ونیوه او ملزم په خپل تفتیش کې څه ویلي دي؟ مهرباني دا سټارټ کې مخکې هم تاسو ته موږ ویلو ماشوم هم ټینیجر وه د غس چوک کې او ډیډ باډي موږ ته ملو شو کور کې دننه هغې دا ویل چې یاره خودکشي یې کړې ده خو ان د سپاټ کرایم سین چې موږ چې هلته دې باندې یو په دې مرۍ باندې سکریچز وو او هاتاپۍ شوې وه او تماچې ورته لاس کې ایښې وه دغه مشکوک راغو عین دې موږ مشکوک راغه که او بیا د ګرفتارۍ پر موږ کوشش وکړو ارسټ هم که خپل چې کوم کرایم یې کړی مرډر هغه کنفیس کړ.
کله چې دا خودکشي د پهله پولیس ته رپورټ وکړو چې د ښځې خودکشي کړې ده که نه بیا د څه نه پته ولګېده چې دا قتل دی؟ یو خو میډیکل رپورټ راغی دی هغې باندې سکریچز وو مطلب یې چې لاس چوت و بل چې کوم اینګل نه دی فایر کړو هغې نه هم پته ولګېده تماچه یو لاس کې و هغه سایډ بل سایډ نه هغه فایر شو. د په خپل تفتیش کې څه ویلي دي چې یاره ولې مې ښځه وژلې ده؟ بعد دا دغه ویلي دي الریډي مخکې مې یو بیکګراوند دی یو ټینیجرز عمرونه کم دي نو دې ته یو خفګان دا و د ښځې ته دې سره روزانه جګړې په دی کې دي چې موږ بچي نشته اولاد هم نشته چونکې هغه میډیکل پوینټ اف ویو عمرونه کم دي ډاکټرانو په دې ښه پوهي بل دې ضرور وادو نو هغې په شاپینګ باندې دي چې ته نور شوي نو یکدم د تماچه بیا راغشتې او ویشتې. ملزم څه ویلي دي چې کله دا وشوه دی بیا چېرته تللی دی؟ دی بیا تلو خپل چې کوم ریلیټیوز دي مدیر ته تلو هغوی له بیا کور ورکړو هلته دی بیا رغه شو پټ شو. دې کې علی قتل چې کوم هغه ریکور دی او ریکور دی آن د سپاټ کوم هولز دي اون ریکور دی. دا تماچه چې کوم وه د خپله وه که چا نه راوړې وه؟ دا د سیفټي دپاره پلار یې اخیستې وه او هغې کې تفتیش کوو انشاءالله به تفتیش کې راولو. دی چې کم تاسو وایه چې کم عمره دی که نه د دې به ده ته څه فایده میلاوي؟ ملاویږي ډیفینیټلی ملاویږي به او بیا کوډ ډیسایډ کوي میجورټي کیسز کې کوم جونایلز وي نو دې ته ملاویږي ته پیدا. ګرانو ملګرو دا روزانه کورنۍ جګړې په هر کور کې کیږي خو بعضې ټایم په دې کې شدت لږ زیات راشي په هغه صورت کې لږ د صبر نه کار اخیستل پکار وي او دې ورځ ته کتل پکار وي که فرض کو هغه ټایم کې څوک لږه شانتې تیزي وکړي نو بیا نقصان یې دومره ډېر زیات وي. یو دویمه خبره دا ده چې کم سے کم موږ خپلو بچو له کشرانو له ودونه کوو د هغې عمر ته کتل پکار وي څنګه چې ډي ایس پي صاحب وویلې چې د دې هلک هم عمر کم و د ښځه چې کم و د هغې عمر کم و نو کم سے کم دغه ټایم کې د دې شیز ډېر خیال کول پکار وي چې یاره زما د لور یا زما د زوی دا د واده قابل دی دا د ښځې ساتلو قابل دی دا د کور ساتلو قابل دی آیا دی به مطلب دا چې کوم رشته وله مونږ کوو دا به د دې ساتلو وي وروستو به دا د دې دپاره فایده نه کوي نو دې ټایم د رشتو په کولو ټایم کې ډېر احتیاط کول پکار دي او لږ د صبر نه کار اخیستل پکار دي.